हर बतिल पसर मजबूत दवाख गुजार दे मुफ्ती मुश्तबा द इशाक कुल तलवार दे मुफ्ती मुश्तबा द इशाक कुल तलवार لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله او موای په بار دا چا کی چې وجل شي هغه په لار د الله کې د خلکو قانون دا دی د عام خلکو مزاج دا دی چې څوک په پټي مړ شي نو یې راوګره په پټي سر ورکه خبره عجیب سړیو چې څوک په خزه مړ شي نو خلکو یې راوګره په خزه مړ شي خزه باندې چې کوم سر ورکو چې پیسو باندې په مال او دولت مړ شي په پیسو جګړه وا په پیسو چې کوم سر ورکو چې د الله د دین د لپاره څوک jihad لړ شي او په jihad کې مړ شي یو ګور ځواني وای ځوانای کې لاړو یاره اسیون لیدل پزول هغه ته خلق چې کمدنو دا سه پزول غونډه کې خلکو تخکاری ځکه نه پټې د مخه ته او نه مخه ته چې کمدنو سشته خزشته نه مال او دولت شته نه قومیت او عصبیت شته نو خلکو ته دا شهید فزول ښکاری چې دا الله تعالی د دین د پاره لاړ شي نو خلکو ته فزول ښکاری چلاسی بابا وای بیاگر خونت فدای یار گردد ازو هر قطر صد گلزار گردد با میدانی اگر در خانه مردی مبارک خونی تو بیکار گردد اگر خونت فدای یار گردد کچت دی وینه چې کمدنو دا الله د پاره قربان شوا اگر خونت فدای یار گردد ازو هر قطر صد گلزار گردد الله به یو ساز کی نه باغونه پیدا کی با میدانی اگر در خانه مردی پدې پوښک کور کې مړ شوي نو مبارک خوري تو بیکار گردد برکتی وینه به فضل لاړ شي نو الله تعالی ته چې حساب شي د دین لوی خبره بل نشته وی مړ بشم وی مرګ د دلاس شهادت غنما مرګ د دلاس شهادت غنما نو مړ بشم نو اور بشم د مړو انتخاب کی نو ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات موای تاسو په بار دا غچا کې وی تمنت سلیما ان نموت بحبها تمنت سلیما ان نموت بحبها واهون شيئا عندنا ما تمنتي واهون شيئا عندنا ما تمنتي و ادار مان کی چې دیو چې کمونو زما په مینا کې دې مرشي وی اهون شيئا عندنا ما تمنتي موږ د ټولو نه آسان کار داغه په لار کې مرګ دی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات الله ته حساب شي د خلکو اصلاح کوي موای تاسو په بار دا غچا کې چوجل شي په لار د الله کې امواتن بیکار او فضل مړو دا سو ته موای د عام مړو په شانته مګړه چې داګنی وسلاړو لړو فضل لاړو بلا حیان بلکې دی ژوند دي چې ژوند دي بیا موږ خخولې ژوند خو څوک نه خخایو ژوند خو څوک نه خخای چې ژوند دي نو د دې شهید دا خزول بلته په نکاح کیږي خزول بلته په نکاح کیږي او چې ژوند دي بیا مال میراث ولې ولکن لا تشعرون خطا سن پويږي په دې ژوند باندې شعور هغه علم ته وي چې هغه چې کمندونو په دې حواس باندې وي پسترګو باندې په غوګونو باندې په لاس باندې یعنی دا داسې ژوند دی چې د دنیا کم آلات تی سټسکوپ تی میټسکوپ تی چټسکوپ تی دا چې کمندونو په هغه باندې نه معلومیږي که ډاکټر په چې کمندونو سټسکوپ کی دي او ډاکټر به وایي چې د کیسه نشته دی مړ دی که څوک ولا نبض اونیسی نو نبض به ټوپ نه وي خلک ورته سوي مړ وي خلق به ته مړ وي کچرته کې سو کول لاس پونی وي نو یخ پخکاری وای بچ دا مړ دي دې کې سا نشته دی خدا الله په نسبانه ژوند دی یعنی دا داس ژوند دی د دنیا د سيزونو په شانتي او د دنیا د ژوندونو په شانتي چې دې په دې سيزونو باندې معلوم شي ولکن لا تشورون زکوي خبره ختم ده احیاء امنا او ولکن لا تشورون امنا بس خبره ختمه ده دا ولکن لا تشورون ته نه چپکای و ير مونږ په پويګوي نو په دې مسله کې لګیای او بحث کوي
بحث کوي نو یو ځای کې پروګرامو زلړم ما بیانو کو نو دازن خارختیان غنتی ملیانو نو مخی ترال الکیناستل نو ما لگ د قرآن مجید د درسونو تاریخ شروع کو او داغی انقلاب میوی چې قرآن کریم سره الله څنګه انقلاب راوستو انو بیا چې بیان ختم شو ایو ملاماتو ډیر خپل خبرې دی ونکړي نو مې راځو خو نورم ډیر خپل کوم خلاصه خلک ډیر غوږ نګدینو ماګي نورم خوې کوم خیر خبره تیرې دی خو راغلی په بل غرض چې دی وسو دغه کې نور خبره وو کی چې کینا استل ما ته وی چې اسکلا ویاسیو تاسو د نکو وی د نبی علیہ السلام بارک ته سوې مې ولې ته کافر کارم سو چې نبی علیہ السلام بارک ته سوې مې نبی علیہ السلام پیغمبر نو سو مستابه کې شک ته بنا سړیا خدای ته دا خبر نکوم مړه نو ما سوې وی اسمون وایو چې نبی علیہ السلام ژوند بارک دې څه خیال لې نو مې نبی علیہ السلام ژوند دی وکنه ژوند نه ولي چې بیانونه کولو درسونه کولو او دا خلکو ته قرآن بیانون دا ژوند نو وینا وی د مرګ وروسته مرګ وروسته نو مې مرګ راغله کنه مرګ راغله نه راغله نه نو مې اوس بیا نور څه وایي مې دا غین وروسته چې کومنو ژوند دې کسي حساب کتاب دې نو مې زول دا ژوند نه دی مې نبی رسول الله ژوند دې کنه د مرګ وروسته نبی رسول الله ژوند دې وې څنګه ژوند دې مې یار دې بخپکیږي نه مې زه په دغه نه پوي وی ها مې په دې ژوند راته پته شته چې نبی علیہ السلام ژوند دی مې په دې ایمان دی په دې یقین دی چې نبی علیہ السلام پس د مرګ ژوند دی خدا څنګه چې ته د دې جواب مال نه راځي وی څنګه دل نه درځي مې ځکه چې قرآن ویلي چې ولکن لا تشعرون تاسو په نه پويږي الله گواهه کې یو ټاکي بل کړي ویره د استاد ډېر خپل عقیده ده ښا مې دقه باندې د خط نه کوي مې دغه ومانه بس خبره ختم شو مصیبت دا دی چې کومه عقیده ده نو هغه د ټولو مسلمه ده کیفیت کې جګړه ده او کیفیت باره کې ویلي دي چې ولکن لا تشعرون تاسو په نه پويږئ نو چې نه پويږئ نو غلطي ولې نه کینی غلطي کینه بس دومره ومانه چې ژوند دي بس ورپسې چې ولکن لا تشعرون توای نو بیا دا یا دا کټ کا یا خپل باسونه شروع دا غوته کیفیت کې خبرې کوي خبره په کیفیت کې کوي او کیفیت منسوسی نه ده بلکې الله ویلي دي چې ولکن لا تشعرون چې منسوسی نشو چې منسوسی نشو نو یا بکی ګوتی موها او چې بیا بکی ګوتی وای نو که عقلی طریقې سره تا یو ول او یو بل مولا ول نو بیا بکی خپل په ما خپل خبره منی بیا ته زما قول نه منی ولې زه مولا نیم ته مولا زنیم څه تا کتابونه کتلی دي معنی دي کتلی دا بیا کومه خبره ده چې ته د کتابونو پرانا کې یو کیفیت جوړای دا ما د کدوانو پانی ویلی دي ما ولې کتابونو نه دي کتلی بیا وځه د کتابونو پرانا کې بل جوړوم کنه نو بس پریدا کیفیت غیر منسوسی شو چې غیر منسوسی شو نو کې دی شي علماو پکې په ځنه سوچ یو خبره کړي چا پکې بل خبره کړي د کیفیت په باره کې عالمان ذکر کوي چې د استاد د شاګرد سره د پیر د مرید سره د پلار د زوی سره اختلاف راتلی شي او داړو سره اختلاف نه دی داړو سره اختلاف نه دی دا څه خبره ده کپرس کا اول بکې د علماء دیوبند اختلاف نشته خو کشي نو بس ټیک تا دا خو فرعي مسله ده منسوسی نه ده چې منسوسی نه ده په فرعي مسلو کې د امام ابو حنیفه د خپل شاګردانو سره اختلاف نشته نو امام ابو حنیفه او امام ابو یوسف په څو مسلو کې اختلاف دی او د امام محمد د امام ابو یوسف سره په څو مسلو کې اختلاف دی نو امام ابو یوسف او امام محمد د امام ابو حنیفه د شاګردانو وتلی دي ولی اجتهادي اختلاف ته کنه هغه نه د حنفیت نه وتلی دي او نه د شاګردانو وتلی دي نو کپرس کا
په دې مسله کې علماء دیوبند دوه ډلې شوي نو شي دي کنه په دې څوک نه د دیوبندیت نه وځي نه د اهل سنت والجماعت نه وځي ځکه دا مسله فرعي ده د کیفیت مسله فرعي ده او د حیات مسله اصولی ده نو حیات ومانه چې پس د مرګ ژوند دی څنګه دی څنګه کې خبره مکوه دا غیر منسوسی ده ولکن لا تشعرون هغه چې کمندونو کیفیت ته د فرعیاتو نه اصولی ځای پیژنه او فرعي ځای پیژنه فتوا لګای په اصولی ځای بیا لګوا د حیات دنیوي سوق قائل دي په اهل سنت والجماعت کې اس سوق نه دي قائل بیا ولکن لا تشعرون لوي چې څنګه موږ دی دنیا کې موږ ژوند دیو د شهیدانو د داسې ژوند په د عالمانو کې په احناف او فقها او شوافع اهل سنت والجماعت کې اس سوق هم نه دي قائل اس سوق هیڅ سوق نه دي قائل دا وګوره کتابونه چې څنګه موږ د زمکه د پاسه ژوند دیو او دقه شانتي غي چې کم دنو د زمکه د لاندې ژوند دي د دې اس سوق هم نه دي قائل د دې قائل کېدل د اهل سنت والجماعت نه وتلی او مبتدع کېدل کرامیو مذهب دی دا وګوره کتابونه دی کې په علماء دیوبند کې نسب درس ابراهیم الله تعالی د قائل له وګوره تسکین الصدور تعصب خبره نه کو صفدر صاحب رحمه الله تعالی لیکلی دي تسکین الصدور راواله پای کې لیکلی دي کله نبی علیہ السلام د قبر مبارک نا کشف الستر شي پردل ریکړې شي خاور لریکړې شي د نبی علیہ السلام جسد مبارک په داسې تر او تازه پروتي لکه څنګه چې په اول ورځ خودل شوی دی او مونږ با په لاسو په سترګو په غوګونو دا غینه د حیات انتظار نشو کولای دا وګوره نو څه مطلب شو بیا موږ حیات منو نو خود دې دنیا ژوند نه دی کنه تعبیراتو کې فرق ته کڅوک دجل کوي فریب کوي تعبیرات مختلف کوي ټیک ته تما ته وای چې توله برزخی نوم مګدا زبد توام چې الله د پاره ته بوله دنیوي نوم نګدي ټیک ته کنه ما ته وای چې دا برزخی نوم په کوم حدیث کې راغلی دی زب سوال کوم چې دنیوي نوم په کوم حدیث کې راغلی دی چې ته برزخی نه برداشت کړي سبیا دنیوي څنګه برداشت کوم زما خو لا بیا هم راغلی دی چې ومن ورائهم برزخ الی یوم نو چې هغه کې هغه برزخ کې کوم عذاب نوم بسوي برزخی چې کم نعمت بسوي برزخی کې کم حیات بسوي خو زه ټیک تا دغه ټکه نه دی خوخو او بچ دغه نه دی خوخ نو دنیوي به توم نه وای بیا نو بس په احیاءونو معنی چې ژوند شتا خدا به سره معنی چې د دې دنیا د ژوند په شان نه دی ځکه چې ولکن لا تشعر دا خو منسوسی خبرې دي اس خلکو ځان لا کار کتل دي او بیا په دې کې لګیای خبرې دي دا ولي د مقصدی خبرونه د اړولو لپاره چې د مقصدی نه چې کمندونو خلک واوړي علماء دیوبند په دې جهان کې د انقلاب مهنت کړې دي او دا وګوره تاریخ حافظ ابن قیم انقلابی او ابن تیمیه هغه ته مسله د حیات راځته ده وګوره تاریخ خیر ده ځکه په قصیده نونیه کې باقاعده په حیات باندې قصیده ده را بشین شاه اسماعیل شهید رحمه الله د انقلاب مهنت کړې ده هغه ته مسله د حیات راځته ده علماء دیوبند د انقلاب مهنت کړې ده هغه ته مسله د حیات راځته ده بلکې کلګمخ کې زو نو په امت کې ډومبای مسله اختلافي داوا چې څنګه نبی علیہ السلام وفات شو نو عمر وی کچاوي چې مړ دې سارته وام خړومبای اتفاقی او اجماعی داوا چې بیا ومنله چې بالکل نبی علیہ السلام باندې مرګ راغلی دی ما یو خبره کړې و هغه نه ما رجوع کړی ده سوچ کوی لګون ته کې بس لندو باندې ځان خلاصوي خو کوله بس مونږ منو احیاء خدا منو چې ولکن لا تشعرون په کیفیت مونږ ته پته نشته کیفیت کې چې کمونو جګړو ته ساجت ته دوره شپږ سو کتابونه وته کیفیت لا ګوري
او الله کده نه په قبر کې دې تپوسو کې چې څنګه و شیخ القرآن رحمه الله تعالی ته چاوي وی عذاب قبر روح لري که بدن لري هغه ورته وی د بچ کېدو لپاره د څه بندوبست کړی دی وی چې د عذاب نه د بچ کېدو لپاره د څه کړي دي وی که روح لري که بدن لري نو چا لري تعالی دی نو که بدن دی نو د چا دی ستا دی که روح دی نو ستا دی خو تعالی گزار درکوي که نه که سر لیدلی درکوي که خپو لیدلی درکوي خو درکوي خو څه تعالی کمقله د گزار نه د بچ کېدو بندوبست وکړه دا فکر نشته چا سره چې دا شهادت په حاصلوم څنګه د دین دا شی شروع کو بل احیاء دي کې څنګه دي شهیدان حیات دي بوتل غریبه د شهادت د پاره مهنت وکا دا الله د دین له خدمت وکا هغه خوای چې مړ بل شوي او خوک بل شوي شهید ز شوي پای کې خدای ته مسلمان اړو دز د چې کمندونو سو کوپر خکاری او دا چې کمندونو جهاد د دغه خکاری دا الله د دین خدمت وکا د اقامت دین او د شهادت د مرتبه نه ځان خبر کا بل احیان بلکې دی ژوند دي ولکن لا تشعرون خدای تاسو کوم نه پويږئ نه په ژوند دا غي باندې ولکن لا تشعرون باندې چې څوک کم تفسیر ګوري په خواني راوا دی لیو دی ګوري چې سیلی کلی دي خیر د زلک خو سړی خپل ځان لوم کته شي کنه و دی ګوري چې ولکن لا تشعرون کی سیلی کلی دي لیست حیاتا ناسوتیتا دا حیات ناسوتی نه ده یعنی په دی بدن دا بدن چې څنګه په دنیا کې ژوند دی دا چې څنګه مونږ یو بره ګرځو دغه شانتی دا نه ده حیات ناسوتی نه دی وای بیزاوی وګوره شیخ زاده وګوره کتاب قتل خودی تناروا ښکاری ولکن لا تشعرون تاسو پوهیږئ نه الحمدلله چې د دې زنو دیوبندیانو د پنځپیرانو سره او د اشاعت والو سره په دې مسله کې اختلاف راغی دا د خدای لوی فضل دی دی باندې ورته تاسو پوهیږئ نه دې ته د حکیم ذات جنگول وای چې دا حکیم ذات دا کار کړی دی نو دې کې حکمت وو په خدای یقین وکړه چې ظاهر په کتاب لیدلو باندې دا ځنې دیوبندیان په دې مسله کې د بریلیانو په مذهب بالکل الله اشاعت والا سره پاله راوسته اوس په خپل د خلینو د برزخی ټکی وزي په خدای چې موږ سره کم باس کو وی دغه شانته نه دی وای دا لیکلی دی موږ سره لیکل کړي دی په دې دسخط وی حیات ظاهری نه دی ظاهری نه دی دا موږ منو دا دی وسو منل الحمدلله دا دی ولي چې دیو مخیر کتابونه او قتل چې سدي د یو څو کتابونه قتلو هغه څه شی دی خطبات تی کې څه شی دی آی کې لس تقریرونه دي لس عقیدی دي په یو مسله کې لس تقریرونه او لس عقیدی خطبات څه شی دي خالد محمود دي کې څه شی دي هغه کې لس تقریرونه دي او لس عقیدی دي پکې په دې یو مسله دي په حیات الانبیاء او په یو مسله کې دي خپل عقیده نه معلومه خدا شکر دی دا چې کوم مسله کې دا راشي کنه په دې سیما کې د جګړه شوا را لنډي مخکې دا غپونو موري دا چې سړی قبر خوا کې تناست یې لري په الله غپونو هم سکی اوري اوس دا پته ولګي دا صرف مسله د سلام د قلیب بدر دا یو څو خبرې دي دی ورو پته تو لګي دا د الله لوی فضل له دا د دیوبندیان والله اصلاح کوله دای سره چې کم دنو لکه پاله پریوته والله رب العزت رحم کو دا مسله شوا ښکارا شوا هغه په پوه شو چیرې د دې مسلې مطلب سو دا د حکیم ذات جنگولی دی کې بلی پزل دا خیری بګډیر دا غیر مقلدینو سره چې د مقلدینو اختلاف شو راغی دی کې د خدای لوی سو پروتو خیر پروتو دا مقلدین خالص مشرکان شي دا ځنه په خدای دی امام ابو حنیفه نه غلطی دی دا نه منله الله رب العزت جنگول پکې خشوا دی ته پته ولګی چې دا تقلید ستوي او ستوي څنګه چلې اطاعت ول الامر څنګه دی دا پوه شو په خبره باندې دی ګډیر لوی خیر پروتي ځنه خبره باندې سړی ځای ټیک تل کنه نتایج ډیر خني خو خیر پکې وی ولکن لا تشعرون اساس تاسو به کې دا غپ لګي دا غپ ځنه لګوم خو تاسو ته پته ولګي دا چې کله تاسو کتل وي غول ای سجد نشته دی مسلو ته کتابونو کتل دا او کتل دا اړونو غوي په کانا مونږ چې کم کتلی دی غوم واخلي تاسو واخلي کانا او الحمدلله مونږ باسونه کړی دی خو ما تش په یاد کړی دی ما چې ته د حیات مسلې له مطالعه نه کړم مې لړکوي دا مونږ بس تا په یاد مې مونږ په یاد کو تاسو دې اخلاص شي کانا ما دا بس الله سره کار ګوري کانا چې یو دغه کې ما ته حواله کړه یو حدیث را حواله کوي د ټول کلام او سندونه
او راویان او د هر څه چې کوم دی نو به ته راوباسي چې بله ورځ مناظره مرتب کوله دې ټولو ځان سره دا رجسټر راوړي زه خود چیمولې لاړم دقه شات ما ته وایي تاسو چل کړی دی ما دا شی کېږي نه اوس یې موږ له هم کار مه ګورئ او ځان له وایي مړی یو خو ته جوړه خو زموږ دا خو غوسناک دي جوړ غوبل شروع ما یې دا خبره داسې ده که نه چې دا شی کېږي نه ځان مه ستړی کوئ کښېنئ خپل دوره ګپو لګوئ چې لکه داسې خبره ده چې دا کتابونه دې ځای پراته دي دا دې ځای پراته دي چې معلوم وي که نه داسې که فرض که چې ته شي نور بس راغلی راغونډ شوئ چای مې وڅښئ ګپ مپو لګوئ او الله ګواره چې موږ لا ناستو چې ټلیفون راغی وایي چې د چا په ځای کې مناظره مقرر شوې د هغې انکار کړی دی ودې کتل دا شی نه کېږي سړی ځان له کار مه ګورئ داسې ګپې شروع کړی دی خلکو له علمونه استعداد طلباو له ضایع شو دومره ضایع شو په دې مسله چې دې په ځای په ما دینو که د استعداد ضایع شوی ښه به نو پر ما ربک باندې چې ته ولګي لکه قبر کې تپوسونه دي که نه ما تقول فی حق هذا الرجل د نبی علیہ السلام د سنت باره کې د ځینو چې کوم دنو څیزونو نه باندې خپل استعدادات ډېر مه خرابوئ او تا سره به څه ولیکلی شي صرف مناظر اسلام دا به سره لیکلی شي څه شی مناظر اسلام د دې نوم دپاره ته دوره چې کوم دنو د مناظري کورسونه کوي او د دغه کوي چې بس دا ولې خامخا چې ما سره څه ولیکلی شي مناظر اسلام کورس وکړم چې ما سره مناظر اسلام ولیکلی شي که نه یاره دا به د سره زه هېڅ بې څه ولیکم ښه چې د کوم طرف شوقي هغه سره بغله به موږ نوم کېدو دا علامه سره دا علامه ته موږ د طالبان علامه وایو که نه زموږ یو بل دی هغه به کېدی شي درس اوري که نه نو هغه سعودي کې دی اوسو نو هغه د طالبانو به ما ته به شیخ وایي که نه هغه شیخ یې سره شوق و که نه هغه اوس هم شیخ دی او ټول خلک ورته شیخ وایي که نه نو بس تاسو ته موږ د دې ځای نه د اوسه به درته مناظر شروع کړو چې و مناظره دې خوا راشه و مناظره هخوا راشه خبره به شي خپل نوم به د هم د خلکو هیر شي بس تا به موږ مناظر کړو که نه د الله د دین خدمت وکئ خفه کېږئ ما نه کله کله خبره اوږده شي د هغې زه بیا معافي غواړم خو لکه خبره دا ده چې په ځینو خبرو ځان له خپل استعدادات مه خرابوئ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله او مو وایئ په باره د هغه چا کې چې وجل شوي هغه په لار د الله کې امواتن فظلم مړه بل احیان بلکې دوی ژوندي دي ولکن لا تشعرون خو تاسو نه پوهېږئ د دوی په ژوند باندې ولنبلون